سلامونه ګرانو مینوالو، زه واجد خان یو ځلې بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. نو راځئ ګورو چې موږ نن څه پخوو. تاسو ګورئ په سکرین باندې چې موږ نن څه پخوو. خوله کې ورته بوم راغلی وي ستاسو ډېرې. راځئ چې ګورو دا څنګه پخېږي. دې دپاره موږ یوه غټه پیاله نخود اوړه اخلو، یوه کاشوکه ورسره مالګه اخلو، او د مالګې نه پس بیا موږ یوه کاشوکه وچه دڼیا هم اخلو. وچه دڼیا او وچې دڼیا سره موږ یوه کاشوکه زیره ده، زیره موږ یوه کاشوکه هم اخیستې ده، او یوه کاشوکه سور مرچک هم دی. دا ټول موږ په دې نخودو کې اچوو، او بیا به دا ټول سره موږ ښه صحیح مکس کړو. دا به موږ مکس کړو. پام اوسي چې ډېر نرم نشي، همدغسې لږ کلک اوسي. دا تاسو ګورئ دا همدغسې لږ شان کلک ډېر اوبه نشي. بیا به ته تاسو 20 دقیقو دپاره کېږدئ. آلو چې څومره غټ اوسېږي هومره ښه اوسي. دا مرچک دی دوستانو، سور مرچک دی، غټ مرچکې چې دي دا د هغې پاوډر دی، دلته ورته پپریکا پاوډر وایي. دا به موږ دې باندې واچوو، او تاسو کولی شئ یوه کاشوکه پرې واچوئ. چې ما سره لږ ډېر دی ځکه زه ډېر اچوم. او بیا د هغې نه بس تاسو دا ښه صحیح مکس کړئ. چې ښه مکس شي دا بیا مزه کوي. ښه مینهوالو 20 دقیقې پس بیا موږ راځو، او دا 20 دقیقې پس راخلو. ګورئ تاسو ښه ښایسته ټینګ جوړ شوی دی، ډېر نرم نه دی. څومره چې ټینګ اوسي هغه به هومره ښه اوسېږي، الو پورې نه خلي. نو موږ ورته غوړي کېښودل چې ګرم شي ښه.
مننه ګران مینوالو چې تاسو ویډیو کتله. هیله ده چې ډېر مو خوښه شوي وي او پاک الله مو سپارم. د خدای په امان چینل ضرور سبسکرایب کړئ او لایک یې